بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته زړه د کومې السلام علیکم. ملګرو که د خپلې علاقې په حالاتو باندې نظر وچو نه د خپلې بشویري وجه نه مونږ خپله علاقه داسې ځای ته رسولې دی چې مونږ دا نه غوښتلو، بلکې مونږ دا سوچو چې مونږ علاقه د خوشحالي والا د ترقي والا علاقه وي. دلته اوریانه خلک د لیدنې دپاره راشي، دلته تعلیمي ادارې پایدارې وي، دلته تعلیمي ادارو کې د سبق سره سره تربیات وي، دلته مو صحت مرکز هغه آباد وي، دلته د روزګار موقع وي. هر یو سړی دلته چې علاقې ته رسي د دغه نه مینه او احترام یوسي. بدقسمتي به وایو چې موږ خپلې بشوري وجې نه، موږ د خپلې کمعقلتوب د وجې نه، موږ د خپلو د ذهن کې چې کوم کم سوچ د هغه وجې نه خپله علاقه مو دغه ځای ته راورسوله چې نن مو علاقې کې موږ خپلو خلکو هم زړه تانګي، نن موږ علاقې کې موږ خپلې تعلیمي ادارې هم ناکومې دي، موږ په خپلې علاقې کې د صحت مرکز سره هم د ناکامي سره مخامخ دي. دا بزرګي خبره چې زه نن د خپلې علاقې هغو خلکو ته چې هغه د جنګ د فساد خبرې ته ډېر په جرات سره، ډېر په خندا سره، ډېر د ثوابه په نیت سره، ډېر په ښه الفاظو سره د جنګ ته او د فساد ته یو دوام ورکړي. هغو خلکو ته زه صرف دا یم چې تاسو د مونږ د سنټرل د لوور د اپر یا د مونږ د سنټرل د لوور کوم تاسو تعلیمي حالات وکړو. د ایمو تعلیمي حالات څنګه دی؟ نن ایمو تعلیمي حالات دا دی چې 37 سکولونه ایمو باندې هغه دپاره چوک اپلیکیشن هم نشور کولی چې دا 37 سکولونه ولې باندې. تاسو د خپلې علاقې کوم های سکولونه دي، که هغه های سکول څپرې دی، که هغه های سکول جندړي دی، که هغه های سکول ډوګر دی، که هغه های سکول انګوري دی، چېرته هم چې تاسو های سکولونه دي، که هغه های سکول ډوګر سنډغر دی، تاسو د هغو حالات وګورو. تو په لسم کلاس کې په مشکل سره درجن لاس بچي هم نه وي، نو چې کله تو د تعلیمي حالات دای ته څه ته به د ترقي مخامخ دی. ته د خپلې علاقې کې های سیکنډري سکولونو حالات وګوره. تو په علاقې کې 2 های سیکنډري سکول جوړ شي، های سیکنډري سکول منتو، های سیکنډري سکول لنګرو 2019 کې کمپلیټ شته. لا تر نن ورځې پرې نه پرنسپل لري، نه سټاپ لري، نه چوکیدار لري، او ته د هغه بلډینګ وکسه د یونیورسټي نه کام نه دی. ته د مونږ علاقې کلیجونه وکسم، تاسو بګن کالج ته لاړ شو، تاسو د ساده بوایز ساده ګرلز کالج ته لاړ شو، تاسو ته بدلته د سبق نامې والا شی هم نه میلوي. تربیات خو ډېره وریا خبره دی. بګن کالج صرف داخلو پرې محدود دی، هغه کې داخله وکړه، نور څه کوي چېرته وي ژوند تېروه. ایمو نن تعلیمي حالات دغه ځای ته راغلی دی، خو په دې باندې هېڅوک هم د خبرې والا سړی نشته دی، په دې باندې هم څوک د فکر والا سړی نشته، نه مشر، نه ځوان، نو اهل کلام، نو سیاسي قایدین، هېڅوک هم نه. موږ د خپلې علاقې که صحت وګورو، موږ د علاقې صحت څنګه دی؟ په ټول سنټرل لوور کې تاسو وګورو د تاسو صحت مرکزي څنګه آباد دي. دلته چې څومره هم بیچي دي هغه صرف په نامې باندې بیچي دي. په ټول کال کې یو هم فرست ایډ والا کیس نه هینډل کوي، په ټول عمر کې په ټول کال کې یو هم ډیلیوري کیس نشي حل کولی. بیچو ته په ټول سنټرل لوور کې 2 هسپتالې دي چې یو ته THQ ساده دی، یو THQ ډوګر دی. او ته ډوګر وګوره، نن باندې سبا کلاو دی، نن ډاکټران ارته دی، نن دوايي نشته دی. ته دغه هسپتال حالات وګوره. ته په ټول سنټرل کوم یک یو لیډي ډاکټر دی، په ټول سنټرل لوور کوم لپاره یک یو لیډي ډاکټر دی. یو لیډي ډاکټر به د علاقې مریضان د شپې مریضان به برداشت کی، علاج به کی، کنه د مسخوتان مریضان علاج به کی، دا به اپریشنونو والا مریضان اټینډ کی، دا به د عام ډیلیوري والا مریضان اټینډ کی. لکه یو ډیلیوري یو لیډي ډاکټر به د 4 लाख آبادي والا فیمیل څنګه هینډل کوي؟ دې لپاره هیڅوک هم خبره نه کوي.
موږ د خپل علاقې او خلکو ته چې تاسو د خپل علاقې ته جنګ غواړو، فساد غواړو، تاسو غواړو سره جنګ کې ګټه دی، تاسو غواړو سره فساد وشي، تاسو غواړو سره نه اسلحې ضروري دي، مرچې ضروري دي، نو بیا د خپل علاقې روزګار ښه وخت دی. ته علاقې روزګار چی شه دی؟ اوس پر یو هم سرکاري او غیر سرکاري یو اداره یو پروجیکټ د سند راغلی چې موږ علاقې ته پروجیکټ راوړی د روزګار والا. موږ په ټول علاقې کې په سنټرل لور کې د روزګار سره یک یو موقع دی. که یو انسان ډیر سوچ فکر ولري هم کنه ناغه سره د بازار ته روشي ګډي د وچلې هغه د روزګار دوپاره کې واده موقع دی چې بازار کې رړا وچلا هغه رړې روزګار بندوین دوپاره مو سره د حکومت لاګیاو سره د روزګار بندول پکور دي. ایمون علاقې کې د روزګار بل موقع نشته دي، خلک روزګار وکي، روزګار دوپاره مونږ سره کمپنی نشته دی، روزګار دوپاره مونږ سره انډستری نشته دی، روزګار دوپاره مونږ سره ماحول نشته دی، روزګار دوپاره مونږ سره خلک نشته، روزګار دوپاره مونږ سره اړیا نشته دی. مونږ سره که اړیا دي، مونږ سره که فکر دی، مونږ سره که خال دی، نه صرف جنگ دوپاره دی او صرف د فساد دوپاره دی. دلته کومه هم محکمه کومه هم اداره دلته رسي روزګار وړي، خو ځکه د حالات وکسي حالات وي ته ګاټې په ځای هغه توانه کې شي هغه هم موږ نه تختی. ریسنټلی اوس مو سره د زونګ راغلی دی سره دغې علاقې ته به زه نیټورک کوم، دغې علاقې ته 4G 3G بحال کوم، خو څه د حالات یې ولیدلو و دلته نورې کمپنیونې غواړي نه چې موږ دلته راشو، په دې هغو ته پاسې دا هم خساره کې دی موږ به څه راشي. یعنې موږ خپل علاقې نه روزګار هم تښتو. موږ خپلو خلکو ته د خپل علاقې غربت که تاسو معلوموو زموږ علاقې کې څومره غربت نو تاسو BSP سنټر دوره وکړو. بېنظیر انکم سپورट प्रोग्राम څه होता है دا د لوور کوروم ولاته دا د سنټرل کوروم ولاته دا د اپر کوروم ولاته دا ټول قبایل ہوتا ہے. تاسو چې ته د BSP یو سنټر دوره وکړو تاسو ته د غربت پاته ولګي چې د مو خیان دی مو میان دی 12000 روپیو دوپاره 12000 دکی خوري 12000 روپیو دوپاره 12000 غنټه هغه انتظار کوي وغه هم د پردي سړی مخته هغه تر سره هغه کله نه وتل هغه دوپاره مو دوپاره ګرونو نه هغه تر سره لوړ شي د پردي سړی مخته د 12000 روپیو دوپاره غنټو نوستم. تاسو لوړ شي مو میان دی مو خیان دی BSP سنټر کې د خپل بچي 2000 روپیو دوپاره 2000 روپیو دوپاره 2500 روپیو دوپاره घंटे इंतजार के बचाए वगए مور وږي خو بیا هم هغه 2000 روپیو ته نوسته. تاسو لوړ شو د برداشت کوونی والا ځای نه دي سالته کوم بازمیر سړی لوړ شي اب برداشت کی تو ته بدور کو جاړو تولته ونه دري تو د خیانو میاندو تکلیف ته ونه دري الته ته بالته ونه دري ګنټه صدا د مو علاقې کې سره وندي. تاسو ته پاته د پښتنې خور ته پښتنې پیغلې ته پښتنې مور ته د کاور کول هغه سار نه ټکرار او چورول د مو معاشره کې ډېره غټه خبره ده. خطوس BSP سنټر ته لور شو مونږ دا جنگونه دا فساد کو دا غیرت لپاره کو کنه سمو ته چو غیرت نه وای مو ته چوک تکړه نه وای مونږ تکړه خلک یو مونږ توریالي خلک یو د خپل علاقې حالات خیا وکس د خپل علاقې میان د خان د خیا وګورو څنګه دا جنگ غوړي هغه د فساد غوړي هغه د بیروزګاری غوړي هغه د هم بیزتی غوړي هغه هم د غوړي سه احترام دی په کور د نستایوي خو وختي خو ژوند وي ایمو دې دوپاره چې خبره نه کی ایمو هغه خلک څنګه فساد خبري کوي فساد خو خوي هغه مشران هغه ځوانان هغه اهل کلام خلک څنګه فساد ته لمنه وي څنګه جنگ ته لمنه وي مونږ او خلکو نه تاسو د خپل علاقې ترقی کارونه وکړو تاسو د علاقې سرکاري کارونه وکړو تاسو یو سرکاري کار تاسو مته معیاري وخت په خپل علاقې کې ته علاقې کې کوم هم ټیکار سي اول کمیشن وکي دویم هغه کرپشن وای دریم هغه بیلو وای یو ټیکا څنګه کمیشن یا وای هغه کرپشن یا وای هغه بیلو یا وای بیا بیلو 50% 40% 30% 25% 20% ایمو تو علاقې کې چې ټیکادور کور کې هغه په بیلو باندې کور کې هغه ته پاته دي چې دا خلک
د جنگ مزاج والا خلک دي، د فساد والا خلک دي، دا جنگ غواړي، دا مرچې غواړي، دا کلتوس راټولول غواړي، دا بارود راټولول غواړي، دا بارود استعمالول غواړي، دا په ترقي کار باندې، دا په معیاري کار باندې، دا څه پوهېږي. موږ د هر علاقې کې نن ته د روډونو حالات وګوره، ته روډونه د روډونو په شان دي، میلیونو روپۍ په ووتې، نن هغه روډونه نه دي، مو دپاره د تکلیف باعث جوړېږي. ته خپلې ګالۍ کوڅې وګوره، ته خپل تعمیراتي کارونه وګوره، ته په علاقې کې د اوبو سکیمونه کېږي، ته د هغو حالات وګوره، ته په علاقې کې سرکاري بلډینګونه جوړېږي، ته د هغو حالات وګوره. سرکاري خلک دې څومره روپۍ ټولوي، ایمو په نامې روپۍ راوړي، ایمو په نامې مونه وړي، مو برباد خلک آباد. زه خپلو خلکو ته قسم دی که علاقه د جنگ سره جوړیږي، قسم، او که زه ته قرآن وکم یا څه، قسم دی که علاقه د مرچو جوړونې سره بدیږي، قسم دی که علاقه د یتیمانو، د کونډو، چیغو، ویرونو سره قسم دی که علاقه جوړیږي. که د مرچو ابدونې سره د مو علاقه بدېدله، په کار نن مو اسلام آباد نه ډېر مخکې لاړی، په کار مو د پېښور نه مخکې لاړی. په دې سیمو مرچا هر کول سیمټ غوړي هغه ته سیمټ ملويږي، سیاره غوړي هغه ته سیاره ملويږي. باوجود د دې چې مو په علاقې کې مشران لرو، هغه د خلاف خبره نه کوي، باوجود د دې چې مو په علاقې کې ځوانان لرو، هغه د دې لپاره خبره نه کوي، باوجود د دې چې مو په خپل علاقې کې سیاسي خلک لرو چې هغه اسلام آباد کې ژوند لري، په صوبایي په قومي اسمبلي کې دا خبره نه کوي، باوجود د دې چې اهل علم والا خلک مونږ لرو، هغه غلط ته غلط نه شیاله، هغه روغ ته روغ نه شي، هغه فساد ته فساد نه شي. باوجود د دې زموږ دلته پولیس لرو، دلته مو ایڈمنسټریشن لرو، دلته مو پوج لرو، دلته مو ملیشا لرو، دلته مو هر محکمه لرو، بیا د مو علاقې کې مرچي دي، بیا د مو علاقې ځوانان مرچو ته فارغ دي. د دغو مرچو رنګول حکومت ته ګران کار دی. دا څه هر کلی په یو بل باندې دغه غټې اصلاحي استعمالوو، آیا د دې بندول د حکومت سره نشته دي؟ د ټولو خلکو نه مونږ د جنگ د فساد په نامې باندې چې کومې کونډې بورې جوړولې دي، یا مو جوړولې دي، یا مو کونډې کړي دي، یا مو یتیمان کړي دي. تاسو کې یو کاس هغه په سوشل میډیا باندې ډېرې خبرې کوي چې زه یم چې ته یې واورې چې داسې 5 کونډو ته لاړو چې د هغو حالات تاسو معلوم کړي، چې ته یې واورې تاسو داسې یتیمانو ته لاړو چې دغه یتیمانو څه حالات دي. اول خو زه په سنټر لوور کورم کې د یتیمانو دپاره یوه اداره نه لرم چې زه یتیم وګورم چې هغه یتیم چې هغه د پلار تربیت نه یا یتیم به پاتې شي، خو کم از کم هغه یتیم کم از کم د قلم و د کتاب یتیم خو نه شي که نه. یتیمخانې جوړونې یو کسر کې نشته دی، یتیم ته تربیت ورکونې یو کسر کې نشته دی، د کونډې په بوري په سار باندې لاس کېږدونې یو کسر کې نشته دی. خو د جنګ د جوړونې، د فساد د جوړونې، د کونډو ډېرولو، د یتیمانو جوړولو هر ځای کې مو سره خوله موجوده دی. خپلو خلکو ته جنگ نه روزګار ما جوړو، جنگ روزګار کې ګاټې نشته دی. جنگ روزګار کې وا ګاټه دی، جنگ روزګار کې دا ګاټه شته دی چې مونږ کورونه برباد، مونږ بزرونه برباد، مونږ سکولونه برباد، مونږ لارې بربادي، مونږ روزګار برباد، مونږ ژوند برباد. یکی ویل شاید څنګه او سره آبادې په جنگ سره، مونږ قبرستان آباد، مونږ قبرونه آباد، مونږ ډیرې آبادي، مونږ جنازو والا ځایونه آباد، مونږ په قبرو باندې د جنډو لګونې ماحول آباد. دا نه خپل جنگ نه هیڅ نه جوړي. خپل خلکو ته که د تا یو کال نه، د تا یو فعل نه، د تا یوې روپۍ نه یو بېګناه انسان ته تکلیف ورسېدلو، دغه انسان پوښتنې جواب والا یو خالق یو مالک شته. بس که ته خبره کوې هم ته دې دپاره وکړه چې د بهتري وي، او که ته چاته یوه پیسه ورکوې هم دې په صورت ورکړه چې دې نه د مو علاقې خلکو ته خیر ورسي. ټولو ته یو ځل بیا یو د جنګ نه، د فساد نه هیڅ نه جوړېږي، د مینې نه، د ژوند نه، د برداشت نه هر څه ډېر جوړېږي. ډېره مننه، خوشحاله باد، بریالي اوسه.